بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو دا وخت مونږ په مټ تاڼه کې موجود یو. زمونږ سره دلته چې تعینات شوی دی نوی ډي اس پي ظربادشاه صاحب، د هغې نه به د موجوده چې کوم صورتحال دي په هغې په حواله باندې پوښتنې کوو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. د مټې خلک ډېر زیات خلک تاسو پیژنې، ډېر نه پیژنې، خپل تاریخ وپیژني او د مټې حالات نن سبا څه صورتحال دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم چې کوم دی نو پیر ظربادشاه دی جی. زما تعلق ضلع ملاکنډ پیرانو کلی سره دی او سوات کې ما ډېره نوکري وکړه الحمدلله. تیرو خرابو حالاتو کې زه چې کوم دی نو په چپریال کې اسچو پاتې ما، رحیم آباد کې پاتې ما او ننګولی چیک پوسټ چې کوم دی په هغه وخت کې یو ډېر خطرناک چیک پوسټ و چې کله د دهشتګردۍ ورځې نو په هغه ورځو کې پاتې وم. بیا چې کله الله پاک رحم وکړو حالات ښه شو نو په 2010-11 کې زه په چپریال کې SHO تعینات کړی شوم چې هغه وخت ډېر مشکل وخت و چې څنګه د 2007-8-9 کم د یاري حالاتو نو به دستور چې کوم دی نو په چپریال کې ما هغه پوزیشن و. تاسو ته پته ده چې چپریال چې کوم دی نو هغه د ترخاګرو خلکو چې کوم دی نو یو بیس پاتې شوی نو هغه وخت کې سکیورټي فورسز هم ډېر زیات و، په ډېر لوی تعداد کې و، هر ځای کې چیک پوسټونه و، موومنټ چې کوم دی نو ډېر په مشکله به کېدو. نو زه چې کله ما چپریال کې چارج واخیستو نو ما خلک ځان سره راغونډ کړل. ما د چپریال خلک راغونډ کړل، ما هغوی ته یو میسج ورکو دا دهشتګردي چې کوم ده که نه دا به موږ په شریکه ختمو. نو څه خلک اول زما سره په دې خبره نه دغه کېدل ځکه چې ډېره لویه دهشتګردي تېره شوې وه، خو چې ورور هغوی زما کار وکتو نو خلک ما ته ډېر رانږدې شو او په هغې کې مونږ چې کوم دی نو د چپریال د تڼۍ په سطح باندې مونږ پبلک میټینګ شروع کړه په اول ځل باندې چې هغه کې زما سره د چپریال عوام په کې د مټې خلک هم ما سره به شاملېدل او مونږ به د دهشتګردۍ په حواله سره مونږ په د خپل قوم کې خصوصا د چپریال ایریا او د مټې ایریا په خلکو کې دا شعور پیدا کړو چې وروره دا جنګ چې کوم دی نو دا یوازې زمونږ نه دی، دا ستاسو هم دی چې تاسو زمونږ سره شانه بشانه نه یې نو دا جنګ مونږ نشو ګټلی. تاسو په مهرباني کوئ زمونږ سره بشانه بشانه یې. نو فیوچر ویلی چې کوم د تاسو ته پته چې دا یو انټرنیشنل حیثیت دی، په بهر دنیا کې هم فیوچر ویلی یادول کېږي. نو زه اولنې SHO ما چې هلته مونږ د امن جنډه ښخ کړه په هغه ځای کې چې هغه وخت کې زمونږ یو DPO صاحب هغه راغی، مونږ هلته پبلک ګیدرینګ وکړو، هغه کې تقریبا 500-600 کسانو چې دا یو ډېره لویه خبره وه په هغه وخت کې. نو مونږ هلته چې کوم دی د امن جنډه په چپریال کې الحمدلله دا اعزاز ما ته حاصل دی چې ما د امن جنډه چې کوم دی نو په چپریال کې ښخه کړه هلته او هغې کې وجې نه په خلکو کې ډېر لوی اعتماد راغی او چپریال کې الحمدلله زما په ټینیور کې هېڅ قسمه د دهشتګردۍ واقعات 10-11 کې الحمدلله نه شو. مونږ هغه وخت نه چې کوم دی نو په چپریال باندې فوکس و، مونږ وی چې یار مونږ به دې خلکو له سپیس نه ورکوو چې دا کم خلکو زموږ د دې وطن امن خراب کړی دی. هغې نه بعد بیا د چپریال تاڼۍ په سطح باندې چې کله زموږ د پولیس ډپارټمنټ مشرانو یو فیصله وکړه چې یاره دا کم وړې وړې مسلې چې کوم دي د خلکو د حل کولو لپاره چې کوم دی نو هغه DRC چې ورته وایي کمیټي چې کوم وه نو هغه چپریال کې ما جوړه کړه. ما اولنی آغاز چې کوم دی نو په چپریال کې وکړو چې هغه چپریال د DRC کمیټي چې کوم ده اوس هم موجود ده او هم زما د وخت ممبران پکې موجود دی او الحمدلله هغه کمیټې ته دا اعزاز حاصل دی چې هغه ما جوړه کړې وه. هغې کې ما خپله باندې خلک چوز کړي وو، ما دا نه وکتلي چې یاره د دې سړي تعلق د کم پارټۍ سره دی، خو ما د هغه سروسز ته کتلي وو چې یاره د دې سړي د عوامو دپاره او د خپل خلکو دپاره څومره د ده په زړه کې درد دی. نو هغه خلک ما هغې کې چوز کړي وو او الحمدلله زه ډېر په فخر سره وم چې هغه کمیټي چې کوم ده اوس هم بحال ده او هغوی خپل ستاسو د علاقې مسایل چې کوم دي نو هغه هلته حل کوي. زموږ پولیس ډپارټمنټ او صوبایي حکومت دا خبره ډېره سیریس اخیستې ده چې په ټول وطن کې به هیڅ قسمه د دهشتګردۍ واقعات چې کوم دی نو د هغې به مونږ مخنیوي کوو او مونږ به دې خلکو ته چې کوم دی نو لکه موقع نه ورکوو چې هغه راشي او زمونږ دې خلکو ته د عوامو ته د هغوی نقصان ورسوي. نو زه د مټې خلکو ته خصوصي طور پر دا یو پیغام ورکوم چې زه مټې ته راغلی یم، انشاءالله العزیز تاسو تسلي ساتئ، زما پولیس سره زما مونږ به ستاسو د جان او د مال تحفظ کوو انشاءالله. مونږ به هېڅکله تاسو چې کوم دی نو مایوسه نه کړو او ډے نایټ به چې کوم دی نو مونږ خپل ګشتونه دا به زمونږ په علاقه کې انشاءالله العزیز جاري وي. خو ستاسو نه یو اپیل درته کومه
چې تاسو مهرباني وکړئ زموږ سره صرف او صرف مرسته وکړئ، موږ سره په شا ودرېږئ. اخی زه چې تاسو نه دغه غواړم امداد غواړم، هغه په دې صورت کې چې بعضې علاقې داسې دي چې هغې ته زموږ د رسایۍ دغه نه کېږي، نو چې کوم ځای کې تاسو ته مشکلات، تاسو د کوم ځای کې داسې خلک ښکاري چې هغه د دې علاقې د امن د خرابولو لپاره راغلي دي، هغه تاسو چې موږ ته په نښه کوئ، په ګوته کوئ موږ ته، نو انشاءالله العزیز موږ به هغه خلک په دې مټه باندې خصوصي په مټه سرکل کې به د هغوی زما سره به هېڅ ځای نه وي. او زه به دا یو خبره وکړم چې زموږ سره سیکیورټي فورسز موجود دي دلته په مټه کې انشاءالله زموږ به د هغوی سره جاینټ د دې علاقې د امن دپاره سرچ اینډ سټرایک اپریشن رواني، او موږ به په مټه کې، په چوپریال کې، په کالاکوټ کې دلته انشاءالله العزیز دا خلک نه پرېږدو، او دې دپاره هېڅ قسمه ځای دلته نشته چې زما د شهادت دپاره که مرګ راځي که نه، زه به د شهادت مرګ ته به زما ډېر زیات خواهشي. نو انشاءالله زه د مټې خلکو ته دا یو خبره کوم چې زه به تاسو نه په فرنټ روان یم، او زه به تاسو له تحفظ در کوم، او د مټې د امن خرابولو چې کم خلک کوشش کوي هغوی به هېڅ قسمه زه دلته اجازت نه ورکوم. نو کرونا متعلق چې کوم د ګورنمنټ پالیسي ده چې هغې کې سوشل ډسټنس دی، کې جماعتونه زموږ چې کوم دي نو هغه په منځه باندې چې کوم دي نو د ګڼې په تعداد کې مونځ کول هغې باندې پابندي لګېدلې ده. نو زه خلکو ته مټې خلکو ته اپیل کوم چې حکومت کم اعلان کړی دی مهرباني دې وکړي، لیکن لاکډاون هم دی چې دوکانونه پکې بند دي. مونږ ته پته ده چې دلته خلکو روزګار د دې سره وابسته دی، ډېر زیات غریبي ده، خو بهرحال لکه د کرونا مقابله به صرف او صرف په لاکډاون باندې کېږي. تاسو وګورئ چې هغه ملکونه چې د هغوی ډېر سټرانګ معیشت و، د هغوی هیلث فیسیلیټیز ډېر زیات و، نن تاسو د هغوی اموات وګورئ هغه په زرونو کې دي. خو زموږ ملک چونکې تاسو ته ټول حالات معلوم دي، نو زموږ ملک انشاءالله العزیز لا فلحال ښه روان دی د کرونا په حواله سره. ټیک ته مرګونه پکې شوي دي، خو هغومره نه دي څومره چې په نور په ترقي یافته ممالک کې شوي دي. نو عوامو ته خصوصا اپیل کوم چې د تاسو چې حکومت تاسو ته کوم اعلان کړی دی مهرباني وکړئ په دې باندې تاسو پال وکړئ. یقینا صوبایي حکومت او زموږ پولیس ډپارټمنټ هیڅ قسمه داسې دغه نه برداشت کوي چې دلته داسې واقعیات کیږي او هغه د مطلب دا خلک دلته راځي. نو بالکل زموږ د حکومت او د پولیس ډپارټمنټ کلیر پالیسی دا ده چې دلته به ترهګرو ته چې کم دهشتګرد دي د هغوی سهولتکار دي هغوی دپاره په مټه سرکل کې په سوات کې هیڅ قسمه سپیس په انشاءالله هغوی ته موږ نه ورکوو، او موږ به د دې چې د امن د خرابېدو هیڅ چا ته اجازت نه ورکوو.